بسم الله الرحمن الرحيم نمسر شير دي والنون من طرفه دي زنا لقنا والنون من طرفه تحت جعلوا والراي دانيه لظهر أدخلوا دا لسم نمبر مخرج دي دا نون او دا جبه چې کوم دیش پغم نمبر مخرج دی او جزير رحمت الله علیه فرمایي چې دا نون ادا کیږي د طرف لسان نه والنون من طرفه نون ادا کیږي د کوم ځای نه علما فرمایي طرف لسان نه مراد د اثر د جبه دی چې دا کله لکه ټول اقوال راغون کوي کې په اخر بیا فیصله کو دی وجنه جزير رحمت الله علیه الاکوانه عمر کې کتاب لیکل دی ولس کاله کې التمهید نومې دی نو یې کې لیکل دی ومن راسه ايضا ال طرف نه دی ویل راس ویل دی د جبه د سرنا او د اورینا چې کوم دین نون ادا کیږي دا به غالبا تاسو تفسیر تجوید وایي کې صدقه شان دی قول شته کې اوري ادا کړی دا کوم ځای کتاب النشر کې جزري سے چې کوم خبره کړې ده نو دا خبره کړې ده چې نون ادا کیږي د طرف لسان نه دا به د جزري سے د اخیری عمر کتاب دی صحیح شو چې نون ادا کیږي د طرف لسان نه او د ثنایا علیا چې کوم دی دا غي د جړونه خو د لام نه مخرج نه لکشان لاندې د لام نه مخرج نه لاندې نو که انسان سوچو کې دی ټول ته نو خبروم دغه ده چې د نون مخرج کې تاسو ان اوکي ان دا جبه کم ځای لګي ثانویه د پاسه لګي کنه هم دغه ځای دی علماء وسره دا تاسو به دې جبه تاسو سوچو کې نو د سایډ تم ځای د چرته لګیدل دي تاسو کې ان خل براغي دا جبه سایډ هم لګي دی وجه زمونږ علماء کرام فرمای چې نون دا د لام نه مخرج نه لاندې ادا کیږي ځکه چې دري سیب وي والنون من طرفه تحت والنون من طرفه چې نون ادا کیږي د جبه د طرف نه خو د لام نه مخرج نه لاندې اجعلوا ادا کې ای قاریانو د لام نه مخرج نه لاندې ادا کې او چا ویل دي چې د لام نه مخرج نه پاس نه ادا کې د لام نه مخرج نه پاس نه ادا کې برحال دغه څه مسله نشته مسله دا ده چې کله تاسو نون ادا کوئ نو جبه کم ځای لګي نو پلام کې سلور غاخونو سره جبه لګي ضواحک بیا انیاب بیا رباعی بیا ثنایا او نون کې به دا ضواحک کټ کې نو تاسو به انیاب رباعی او ثنایا راشي چې د دې په جړو کې د غاخونو په اورو سره چې کله د نون د جبه د اثر ولګي نو د نون ته ادا کیږي او بعض علماء صرف ثنایا اولیاء لیکلي صحیح شو انور تاسو سره الفرید کې شته بدق الفاظیات کې دغه ته کافی دي دې باندې پوښوي کنه چې لا نون ادا کیږي د لام د مخرج نه لکشان خکته نون ادا کیږي اجعلوا کی تاسو ته ویلي دي ادا کې ای قاریانو زکه اوس وی نیمچه قاریان شوی صحیح شو یو مثل مشهور و نیم حکیمه نیم حکیم خطره جان او نیم مولا او نیم قاری خطره قرآن نیم قاری او کنه قرآن شریف به غلط ویلی نو خطره قرآن شو کنه دا به موږ سیوا کړی ها نو دون ویزان پوي کې چې نون ادا کیږي د لام مخرج نه لکشان حکتا یعنی کې سلور غاخونه لګیدل نون کې با دریو لګي السلام علیکم خجل خجل ها زال لا خير يمكن من السيدة خير جي هوا ها ها
جی ها ها خیر اصل کې د خپل مطالعه ذکر تاسو هدایت القاری شته موږ د هدایت القاری نه نقل کړی دی هدایت القاری وګورئ کوم ځین کارو کې سیدا ما چې کوم لیکل کړي ما دا غن راوستي نو بس دا یې پته نشته بل چا نه راغلی اصل کې دا هورای ده کنه څنګه تاسو بل لیدلی وي اضعف حروف او ضعیف حروف نه کوم د علماء اختلاف دي کاری شریف سے یو لیکلي دي بل چا بل لیکلي دي دا به راضي او بدغه د هدایت القاری ورته د کتاب النشر قول لیکنه بس دغه بهتر دی جزئی سے ټول نه بهتر قول دا دی بس جزئی سے بس چې د نشر نه راغستې نو دا بیا صحیح نه ځکه چې د القاری ولا زیات تحقیق ته نشر شته مون سره او کتاب النشر تاسو سره شته کنه کتاب النشر بیا وګورئ دې کې صرف د پنځمه څلورمه درجه بیا د یې سیوا کړی ده کنه ساکن مرتبه صرف سیوا کړي نو ساکن یې کېشته ساکن د مرتبه یې سیوا کړی دی سلام ها دې پورې پوښوي اوس فرمای ورا یدانیه او درا مخرج یدانیه د نزدې دی چاته نون تا نزدې دی چاته نون تا او دا یو لسم نمبر مخرج شو د سرنا او وم نمبر مخرج شو په جبه کې ورا او را یدانیه دا قریبه ده د نون مخرج ته او دیو جن بعض علما ویلي دي چې بالکل د نون د مخرج دا را دي بالکل د نون مخرج د چا دي را دي دیو جن کتاب النشر کې جزري سی وی چې وهي من مخرج النون چې دا را ادا کېږي د نون د مخرجنا غیر انها ادخل في ظهر اللسان قليلا مگر دا چې دې کې د جبه د شا طرف چې کم دی لګي نور د نون مخرج دي فضلت جزري سيبا ويجي ورا يدانيه درا مخرج تا چا د نږدې دي نون ته نږدې دي شاطبي سيبا ان شاء الله تاسو الله تعالی جند کی قرات سبعه وای شاطبي سيبا یو حرف يدانيه الى الظهر مدخل جزري سيب ډیر ناشنا کار کړي شاطبي سيب هغه داسې چلو کی چې لاول د حروف صرف مخرج وي و یو حرف د دې زنه دا کیږي یو د دې زنه دا کیږي یو د دې زنه دا کیږي او 29 حروف برابر کې نمونه نه لې چې کم دا کم حرف دی دا ډېر ناشنا کار کړی ورغوي وحرف يدانيه الى الظهر مدخل چې یو حرف دی او يدانيه الى الظهر چې هغه نږدې دی او الى الظهر مدخل او د جبه د شا طرف پکې داخل هنو مینه دی غسته دا کم یو دی شاطبي وایي کنه ډېر مزنک کتاب دی او یې شاطبي صاحب ناشنا کمالات خودلې دي نو پکې دا ناشنا کمال خودلې دي مخارج ټول ذکر کړي حروف نه ذکر کړي اخر کې بدو شعر کې ټول حروف ور پسې راوړي په ترتیب سره دا او بس اخر کې ټول راځي کړي ناغم وایي چې یو حرف ته یدانیه چې نږدې دی د نون مخرج ته او الى الظهر مدخل درا چې کم دینو شا طرف ته چې کم دی هغه کې زیات دخل دی او دا ځکه چې دی کې د نون کې انحراف تلام طرف ته الى الظهر مدخل معنا دا چې دی کې انحراف تلام طرف ته برحال چې کوم خبره ظاهره دا غدا ده چې نون دا درا مخرج تقریب دی علما فرمای چې کوم قابل علما کرام دي جمهور علما دي او سبوي چې کوم راي ده هغه هم ده چې نون ځان ته ادا کیږي او را ځان ته ادا کیږي علما ځان ته ادا کیږي باقي چې کوم علما پاتې کیږي مبرد فراء او قطرب نو دی وای چې د دې درې حرف یو مخرج دی لام نون را مخرج یو دی غیبه کې تفصیل نه لیکل بس غیبه یو مخرج
نو فرمایي چې والراء يدانيه درا مخرج نزدې دي چاته نون ته خو لظهر ادخلوا د جبې د شا طرف چې کم دی شا والا یې پکې څه دی دخل لی او بعضو ادخل اغسطی و ډیر دخل لی پکې څه دی پکې ډیر دخل لی دې څه پورې درې حروف برابر شو لام نون را دې ته ذلقیه ویل شي ځکه چې دا د ذلق نه ادا کیږي او ذلق چې کم دی طرف لسان ته وي ار یو شي طرف ته ذلق وي د ار یو شي سایډ ته طرف ته سوي ذلق چون کې دا د جبه طرف لسان نه ادا کیږي نو طرف یم ورته وي او ذلقیم ورته وي ذلقیم چې لیکل هغه ورته وي اوس فرمایي د طرف لسان مخارج ختم شو یو مونږه د جبه جړ ویلو اقصی لسان بیا بل سو وسط لسان بیا بل سو حافظ لسان اوس راس لسان کې شروع کیږي راس لسان کې 12 نمبر مخرج دی د سرنا 12 نمبر او په جبه کې چې کم دینو اتم نمبر مخرج د طا د دال او د تا نو فرمایي والطاء والدال وتا منه چې طا دال او تا دا ادا کیږي د طرف لسان نه دلته دوسر اصل لسان نه ذکر کړي منه کې اشاره چاته کړی دا تاسو د خبره یاد شي چې ما تاسو ته په اول ورځ د جبه مخارج شروع کول تاسو ته مې په جبه کې بعضي علماء چې 15 سي دي او بعض علماء ته راس کټ کړی دي نو سوې ذکر کړی دي سلور راس دې لګرګه نو دلته جزري سي وای چې منه د طرف لسان نه ادا کیږي د سنه طرف لسان نه خو مراد ته راس لسان دی ځکه په تمهید کې بیا دی وای چې دا ول سکال عمر کې لیکل دي ومن راسه ايضا هل تسوي ومن راسه ايضا چې د جبه د سر نه ادا کیږي اول د طرف لسان هم د راس ویل دي په تمهید کې وې د راس لسان نه او د ثنایا علیا د جړونه طا دال او تا ادا کیږي صحیح شو او بیا کتاب النشر کې عبارت هم دغه راغلي دي چې د جبي سر دا د مخامغ غاهونو ثنایا علیا ویخ کې ولګي نو دینه طا دال او تا ادا کیږي شاطبی سے ګور نوم نه دی غسته حروف هغه وی ومنه ومن بين الثنايا ثلاثه ومنه ومن بين الثنايا وذا جب سر او ومن بين الثنايا او د ثنايا نه ثلاثه دري حروف ادا کیږي بين مراد طرف لسان دي دري حروف ادا کیږي طا دال او تا او دي حروف ته نطعيه ویل شي څه نطاع د طا په زبر سره دی یا نطاع د طا په سکون سره دی او دا چې کوم دا موړی دی په دې تعلق د پاسه دغه ته ویل شي خدا دغه زین نه ادا کیږي بلکې دې سره قریب قریب ادا کیږي دې سره قریب قریب دي حروف ته نطعيه ویل شي ورپسې بل مخرج دی د سر نمو سره چې کوم دی 14 نمبر مخرج دی او په جبه کې چې کوم دی 9 نمبر مخرج دی فرمای والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى دا 14 نمبر مخرج د صاد د زاء او د سین دی او دا 9 مخرج دی جبه دلته به اعتراض راځي چې تا خو په ټول حروف کې دا غیر نمونه غستې دي دا وي ثم ليقص حلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء دا سې دی ویلي وکړه تايو والطاء والدال وتا منه مخکې به والضاء والذال وثال العليا او دلته د الصاد او د زاء او د سین نوم نه دی غستې دلته وي والصفير مستكن غستې دي نوم صاد نه دی غستې داغي جواب علماء مختلف ورکړي دي یو جواب دا ورکړي دي وې دې سره وزن خرابې ده دې سره صحیح شو لکه یو خو والطاء والدال وتا منه بیا بلاندې والضاء والذال وثال العليا وکدي مینس کې چې وصاد وزاي وسين خبره به وګد شي هوا خبره به څه شي هوا وګد شي وزن به شي خراب شي یو دا جواب دویم جواب بعض علماء کړي خدا صحیح نه دي بعض علماء وایي چې جزري سي دا حروف په کم ترتیب راوړي دي دغه ترتیب معین ترتیب دی یعنی په یو مخرج کې اول طا دا کیږي بیا دال او اخر کې تا صحیح شو نو په ضاء اول ذال ورپسې دي تا ټولو کې اخر کې ده
نو جزري سه بو دي ځکه کې شرع صدر نو چې صاد مخکې دی زاد اور پسې بیا اور پسې سین دی او کنه ز مخکې د کسین مخکې دی خدا جواب ضعیف دی دا جواب هغه د ټولو امامانو د ټولو قاریانو پلار دی چې هغه ته پته نه ونه چاته پته دا جواب څه دی ضعیف دی دریم جواب علماو کړی دی وی سید دلته نه ذکر کړي والصفير مستقل چې یو پاڼه واړې نو ال ترغلی صفيرها صاد وزاين سين یو پاڼه واړه په صفاتو کې باب صفات کوم نه شروع کیږي صفاتها جهر ورخ مستفل شروع شوی دی سره پیدا پاڼه باندې ها لاندې زه یو پاڼه ور پسې خیر د بل واړه وکړي پکې وګوره صفيرها صاد وزاين سين قلقله قطب جد واللين شتا غال دې ته ویلي کړي صفيرها صاد وزاين سين مخکې سړي ویلي 24 نمبر صفحه باندې ویلي ها څنګه 24 نمبر شعر کې ویلي ها صحیح شو نو اخو ویلي نو کدی خو نه دی ویلي خیر دی کنه صحیح شو صحیح نشو صحیح شو ها نو دیار لسم نمبر مخرج د صاد او د ز او د سین دی نو صاد و زاي سين ترتیبهم دغه دی خو بعض علما وی ابو شامه رحمت الله علیه هغه وی چې صاد اول ادا کیږي والصاد ادخل والزاي اخرج او سین په مینس کې ادا کیږي ابو شامه سے برای دا چې صاد اولی ورپسې سین دی او اخر کې زاده اخر کې سری زاده دا د ابو شامه سے رائے ده بعض علماء د دې مخالفم لیکلي دي هغه څه خبره نشته یا حرف مخکې شي یا رستو شي ای سره سدونه مسله نه جوړیږي ها دي درمن حروف ته حروف د مخرج د وجنه اصليه وي اصليه ځکه اصله اللسان دا د جبه د 13 سره ته ویل شي اصليه ورته وي او د صفت د وجنه دي حروف د حروف صفيريه وي نو صفیریه ورته ځکه و چې دي کې شپېلي په شان आवाज دی دا صفیر صفت ویلې کنه او هغه وجنه ورته ویل شي والصفير مستقل معنی دا قرار یعنی د حروف الصفير د قرار زی والصفير مستقل د حروف مستفیره او د قرار زی چې د کوم ځای نه غیر اوزي دا کې دوزي منه اغسدي د جبه سر دی یا طرف لسان دی د جبه سر ومن فوق الثنايا السفلى او د لاندنی غاخونو سرونه دي من فوق الثنايا السفلى د لاندنی غاخونو سرونه دي بعض علماء وی ابو شامه رحمت الله علیه چې حروف صفیریه د پاسه غاخونو نه ادا کیږي د ثنایا علیا نه ادا کیږي دا غرای ده او زمونږ علماء کرام فرمای چې د جبې د اثر د لاندنی غاخونو سرونو سره ولګي د جبې سر د لاندنی ثنایا سفلا سرونو سره ولګي او د پسنی وسر را بنشي د پسنی وسره دغه د پسنی وسر نه را باندې نو بیا نه ادا کیږي بیا نه ادا کیږي نو آیا دا سفیر چې ادا کې جواب دی لاندې غوښنو سره لګي نو عبد الفتاح امر سفیر رحمت الله علیه فرمایي چې نه بلګي ځکه چې دا ولګي بیا ته صاد دا کې نو بیا دا صاد داسې راځي بیا دا ثا په شان आवाज راوځي وی کله چې دا حروف دا کې د جبه سر شا طرف ته زور کوي تاسو اس اوکې لکشن شاته زور کړي ها او دې خبره ته قاری شریف رحمت الله علیه اشاره کړې ده وکړي چې سر وسره لګي نو بیا د ثا وست طرف ته دی आवाज مې لکی وربسي والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما فجب سر کې دا اخیری مخرج ذکر کړی دا الضاء د ذال او د ثا چې دا درېمونه حروف دا د راس لسان خو جزري سره چې راس دي کې نه ذکر کړی طرف لسان ذکر کړی دا مخکې ته هغه د راس ذکر نه کړي ټول ضمیر چې کم دی هغه طرف ته ځي
د جبې سر د طرف لسان او دغه شانتي د ثنایا علیا د سرونو نه ادا کیږي. دي حروف ته حروف لثویه وي او دا ته ځکه وي چې لثه د لام په زیر سره بعض خلک لثه وي خو لثه د لام په زیر سره دا اوره ته ویل شي. منبت الاسنان کم ځای کې چې غاښونه روزي دا اوره دی له لثه ویل شي. خو آیا دا ضا ذال ثا د اوره نه ادا کیږي نو دا خبره وي صحیح نه ده. دا خبره صحیح نه ده. دې د قریب ادا کیږي. دې دا الجواهر المزيه ولوي وقيل لخروجها منه وهو خروج عن حد الصواب. وچا چې ویلي دي چې دا ضا ذال ثا د اوره نه ادا کیږي نو دا د صحیح خبره نه تجاوز کړي دي. دې ته قریب ادا کیږي. د لثویه دی وجنوي چې دا حروف دغه ځای ته قریب ادا کیږي. من طرفه ما کی اشاره لسان ته د جبې ته او ثنایا علیا ته ده. دې باندې یو خبر راځي جمال قرآن کې به تاسو وایي الته چې کله د صاد د طا د التا مخرج ذکر کړی دی نو پسې د ضا د التا ذکر کړی دی او قاعده کې موږ داسې کړی دی. قاعده کې تاسو وګورئ مونږ چې طا د التا مخرج ذکر کړی به ورپسې ذکر کړی دي ضا د التا او بیا مو صاد ذا سین د رستو ذکر کړی دی. په جزریه کې والفرید کې مو دي جزریه کې جزری سے داسې کړی دی او الفرید کې مونږ دا غي الټا کړی دی. د دې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې په قاعده کې اختصار مطلوبي. په قاعده کې څه مطلوب وي او په اسانه پویدل مطلوب وي. ته ماشوم ته د جبې سر د پاسنی غاخونو ویخ کې ولګي طا د التا او د پاسنی غاخونو سرونو سره ولګي نو ضا د التا آسان شکنه. بس بره ویخ کې طا د التا او سر کې او به لاندې غاخ تر کوس کا او په تجوید کې چې کم دین او علم خودل وي سوي تحقیق مطلب وي. نو تحقیق دا دی چې دا مخارج د صاف ترتیب سره دي. چا په ترتیب سره دي نو چې کوم حرف دنه دی اول ذکر کې لکه ګوره طا د التا کې جواب روزي نه روزي صاد سین ذا کې جواب روزي دا دنه دي لیکن ګوره ضا ذال ثا جواب روته کنه ودې دا را بار شو دا حروف څه شو نو چې کوم حرف را بار کیږي په اخر کې اول کې وي اخر کې به نو ځکه جزري سیب دا ضا ذال ثا څه کړی دي را بار کړی دي. نو که جمال قرآن کې مخکې شوی دي نو د سهولت او اسانه لپاره کړی قاعده کې مشوي داسې ښه. دې ځای پورې تاسو دا پوه شوئ چې بجبه کې تاسو څو مخارج ویله لس څو مو ویله او حروف ته څونه ادا شو څونه اتلس حروف ته ادا شو او حسیبه کې څونه وي پنځه او د بعضې علماء په نسبت باندې څلور. نو بعضو طرف نه دي ذکر کړي او بعضو رأس لسان نه دي ذکر کړي. صحیح شوه دغه څلور حصې وي یا پنځه او غټ مخرجونه پکې دغه پنځه یا څلور او ټول پکې لس مخارج او د فرا او دغه د ملګرو په نسبت باندې پکې اته او حروف ته څونه ادا شو اتلس بس.